په دې موضوع باندې بیان کړي، لیکن د بیان نه مخکې زه د شیخ صاحب مختصر تعارف کول غواړم. زما معززو او محترمو ورونو، شیخ القرآن والحدیث علامه عبدالعزیز نورستاني حفظه الله دا د پاکستان په صوبه سرحد او د افغانستان په ټولو سیمو کې د الله په فضل او کرم سره د هغه د دعوت او د تعلیم ثمره ده چې نن په دواړو ملکونو کې ډېر مخلوقات د هغې د دعوت نه استفاده کوي. لیکن ورونو، شیخ القرآن والحدیث دا د افغانستان او د پاکستان د دواړو ملکونو کې د مسلکي اهل حدیث او د توحید او د سنت د دعوت مؤسس او بانی بلل کېږي. شیخ صاحب تقریبا د صوبه سرحد په پېښور کې د 33 کالو نه رادېخوا دا دورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو دوره په غاړه لري چې تقریبا هر کال په سوونو کسان د هغه په لاس باندې د علم حدیث نه فراغت حاصلوي. موږ د الله رب العالمین نه سوال کوو چې د هغه په جهودو کې نور هم برکات واچوي او الله رب العالمین د هغه ته په دنیا او آخرت دواړو کې د دې بدله او اجر ورکړي. موږ په دې وخت کې خپل معزز مېلمه شیخ صاحب ته دعوت ورکوو چې په خپله موضوع باندې پیل وکړي. د هغې موضوع ده اتباع الرسول، او دا غونډه ورونو تاسو پته ده چې د مکتب التعاون للدعوة والارشاد وتوعیة الجالیات په وسط حائل لخوا نه منعقد کېږي او د هغې په اشراف کې او د هغې په نګرانۍ کې زموږ ستاسو دا غونډه ترسره کېږي. الله رب العالمین دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې په صحیح معنا سره د شیخ د بیان نه موږ تاسو استفاده وکړو، لیکن د بعضو آدابو خیال موږ تاسو وساتو. اول دا چې موږ تاسو ټول ورونه جوالونه بند دا مختصر وخت د پرې کې به شیخ صاحب بیان وکړي، موږ تاسو د هغې نه استفاده وکړو. دویم دا دی چې په کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر کېږي باید موږ تاسو باندې درود ووایو صلی الله علیه وسلم. او دریم دا دی چې په تاسو باندې به اوراق تقسیم شي انشاءالله د تقریر او د بیان په آخر کې چې ورونو سره کوم سوال هغه د کاغذ د لارې په کاغذ کې ولیکئ انشاءالله. شیخ صاحب به د هغې مختصر جوابونه کوي. موږ خپل استاد شیخ القرآن والحدیث ته دعوت ورکوو چې په خپله موضوع باندې شروع وکړي. د هغې موضوع ده اتباع الرسول صلی الله علیه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا الله سبحانه وتعالى حمد ثناء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باندې درود و سلام نرسته. زما محترم معززو الله سبحانه وتعالى من پیدا کړیو او الله سبحانه وتعالى د خپل بندگانو سره ډېر محبت او مینه کوي او خپل بندگانو باندې ډېر رحم او کرم کوي. دا د الله سبحانه وتعالى د رحم او د کرم او د مینه او د محبت تقاضا ده چې هغه خپل بندگانو ته داسې لارې او داسې طریقې ښیي چې د هغه لارو باندې تلو او هغه طریقه خپلولو سره انسان د الله سبحانه وتعالى د عذاب نه د الله د گرفت نه اخلاصي. زما محترم و معززو الله سبحانه وتعالى په دې مختصر ترین صورت کی مونږ دا بیان کوي دا وینا کوي چې بنی نوع انسان دا په خساره کې دی. انسان اطلاق چې په چا باندې کېږي دا ټول چې کوم دی نو په خساره کې دي. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر درې قسمه خلق داسې دي چې دا څلور صفات چې چا کې پیدا شي نو هغه انسان د خسارې نه د تاوان نه بچ کیږي. او که دا څلور صفات کم انسان کې نه وي نو هغه انسان همیش دپاره په خساره کې. الله سبحانه وتعالى زمانہ وقت د مازدیګر باندې قسم کوي، وقت د مازدیګر ګواه کوي او بل